بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې 8 مارچ په ټوله دنیا کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. زموږ په دې معاشره کې داسې ټیلنټډ زنانه دي چې اپنی مدد آپ هغوی ډېر څه کړي دي. یو هغه د معاشرې دپاره یوه نمونه ده. ما سره چې کومه میډم موجوده ده دا په خپل مدد سره دی یو سکول چې هغه د فالکن په نوم باندې دی او د هغې تیر موږ چې کوم ریزلټ کته نو د ټاپ پوزیشنونه چې کوم دی هغه د دې میډم په سکول نه راغلي وو. بیا چې کله موږ د دې نه تپوس وکړو نو د دې هغه کار زیار محنت چې موږ واورېده د دې د خولې نه نو نن ورځ دپاره موږ دغه زنانه چې کومه ده وټاکله چې د دې سره خبرې اترې وکړو. میډم خپله پېژنګلو را سره السلام علیکم. ډېره مننه الف خان شیرپو چې تاسو راغلی او تاسو موږ د خبرو کولو مقرره کړه دلته او هغه هم په یو داسې موقع باندې چې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نو دا خو یو ډېره ښه ښکلې ورځ ده او زما لپاره خو به حیثیت یو ښځې زه خو وایم چې زه خو په دې ډېر څه ووایم ځکه چې زما حیثیت چې دی نو د یو عام کور والا حیثیت سره او خو چونکې چې ما د خپل معاشرې کې د عام د خلکو ته وکتل نو ما وی چې یره د خپلې معاشرې دپاره او د پښتنو میندو خویندو لپاره هم داسې سکول پکار دی چې دیم د مخکې راشي او مخکې فیلډ ته راشي. زما حیثیت یو عام ټیچر حیثیت و، فیمیل ټیچر حیثیت و. یو عام سکول کې ما ټیچنګ سکولونو کې ما کار کړی دی خو چونکې چې ما وکتل چې یره دا خو داسې یو معززه او ډېره ښه پیشه ده نو زه دې فیلډ ته رالم دې کې ما ډېر زیات سټرګل کړی دی د دې لپاره ځکه چې دا مردان روډ چې دی نو دا یو داسې ځای دی چې په دې کې سروایول کول یو د ښځې لپاره ډېر زیات مشکل کار دی. د سکول بنیاد یې ښودنه هغه ټیم د کم سوچ و دې دپاره هغه وسایل چې بلډینګ دی وکته ړومبي د سره څومره پورې تعداد و دا څېړم مات شوی دی که نه ما خپل همت کلم نه دی بایللی. ما سره د ډېرو مشرانو دا دغه چې یره ته به کلم خپل همت نه بایلې او زما هم دا ویشو یو خواهش مې و چې زه هم د پښتنو ښځو له معاشره کې څه داسې ریلیف ورکړمه چې یره د هغې بچي راشي او زه ولا دلته فری آف کاسټ څه ایجوکیشن ورکړم. ولا په دې کې ما ته ډېرې دشوارۍ مشکلات راغلی دي. ولې نه په دې کې راغلی دي خو ما هغه ټولې فیس کړي دي او ما خپل همت نه دی بایللی او دا اداره ما مخ په وړاندې بوتلې ده. ړومبي د سره څومره تعداد د هغې نه د ړومبي داسې خو 30-40 کسان به ما سره وو. 30-40 کسان سټوډنټس وو د هغې نه او دغسې والا ما بلډینګ شو فرنیچر شو نور ریکوایر شو لکه د هغې لپاره یو سپیسفیک بلډینګ پکاري نور چې څه ریکوایر څه ضرورتونه هغه ټول ورته ما برابر کړل. خو آهسته چې بیا دی نو په دې کې بیا مخکې تلو دپاره چې دی نو ډېر څه ضرورتونه هغه فری آف کاسټ ایجوکیشن کې چې دی نو هغه کوالټي ایجوکیشن ما ورکړ. هغې ته چې وکتې شو نور سټوډنټس چې دی نو هغې په خپله موټیویټ کېدل دی ته نو نن سبا شکر دی الحمدلله زما اداره چې را نو په ټاپ سکولونو کې شمار کیږي او په بورډ انټرمیډیټ او په دې بورډ پوزیشنونو کې چې دی نو زما ماشومه چې کومه ده هغه مې یو فیمیل ده هغه مې یو تورسرې ده هغې پکې ټاپ کړو چې اوس تاسو زموږ د هغې انټرویو هم شیر کړی ده پکې نو دا زما لپاره د خوشحالۍ باعث دی. اوس 300 نه اباو دی. ما سره 25 نه زیات دی 25-26 ټیچران دي. دا ټول تنخواګانې ورکوي. دا ټولو نه تنخواګانې هم ولې ورکوم او دی شکر دی خو خوشحاله م ساتم. خو شاته دا خبره کوو چې تا ته پسې شاته سړی نشته نه دا موږ کړی دی دا زموږ 3 خویندې وو دا موږ هغې نه سټارټ اخیستی دی او هغې اوس هم ما سره دي او په دې کې کامیابۍ کې راز چې دی نو دا ټول زموږ د فیمیل دی. ما سره سړی څوک هم نشته شاته ما پسې شوق ښځو ته داسې موقع ورکړی شي نو ښځه څه کولی بالکل ښځه هر څه کولی شي خپل ټیلنټ شو کولی شي هر څه کولی شي ځکه چې ښځو کې دا کوالټي
فیسیلیټي شته چې هغې زه خو هرې میندې خویندو ته ټولو ته وایم ټولو ته ورسره ته وایم چې تاسو روزئ او دې فیلډ کې هر یو فیلډ ته چې تاسو راځئ ځکه چې تاسو ته دا ټولې دروازې ټولې کلو پرتې دي او شته ډېر مواقع هم پکې ورته شته هېڅ قسمه څه مشکلات نشته چې څنګه زه دا چلوم او دارې ناست یم یو اداره چلوم په خپل بهاف باندې دارې چلوم نو هره تور سره کولی شي او زما دا ریکویسټ دی او زما دا یو کلم کله دا یو اعلان دی چې زه ټولو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو روزئ او تاسو هر یو شعبې ته تللی شئ چې هغه ټیچینګ دی که هغه انجینیرینګ دی که هغه ډاکټري ده که هغه هر یو ده تاسو وګورئ چې په یو هاسپټل کې چې یو فیمیل ناسي نو هغه به د فیمیل هغه ټریټمنټ ډېر ښه کولی شي تاسو تصور کوئ چې داسې اداره به جوړېږي چې نن د ټاپ په ادارو یاره ما چې کوم خپل سټرګل کول او خپل هغه محنت او هغه کوششونه هغه هر څه کول نو ما ته دا روشن مستقبل د دې ښکارېده چې یا انشاءالله چې دا به پر ټاپ په سکولونو کې چې دی نو دا به شمار کېږي انشاءالله ستاسو ښه رالل بیا زمونږ 9th کې هم ډېر زیات تقریبا 12-13 پوزیشنونه ښه راغلي دي 500 اباو د هغې مارکس راغلي دي او 1000 اباو چې دی نو دا یو 8 سټوډنټس چې دی نو هغې موږ سره سټرنث کم و چونکې خو بیا هم د هغې موږ سره 8-9 سټوډنټس داسې و چې د هغې 1000 اباو راغلي دي مارکس راغلي دي او انشاءالله فیوچر کې به نور هم ښه شي دا به نور هم ښه شي او کوشش مې دا دی چې انشاءالله د دې نه زیات محنت ورسره شوی د نور ښه مارکس به هم راشي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو 8 مارچ د زنانو نړیواله ورځ مانځلې کیږي د دې نه بهترینه محنتکشه خوارېکښه زنانه خو تاسو ته په نظر راځي چې دې کله سټارټ واغسته 3 خویندې وې دا سوچ یې وکړو چې یاره سکول چونکې دا یو ټیچره وه پرایوټ سکول کې د هغه ځای نه هغه ویژن او میشن د ځان سره وړو چې خپل سکول ولې نه کولاوم سټارټ یې واغسته نن 15 زنانو ته یعنې سټاپ ته چې کوم دی دا تنخواګانې ورکوي او د دې سکول نن په ټاپ ادارو کې شمارل کیږي نو دا د نن ورځې خیرو ده د 400 چې زه دې ته څونه خیرای تحسین پیش کړم هغه به کمي دا دوم ورکو د خپل برپور تعاون یقین دې خاني مخکې هم ورکړې ده بیا هم ورکو نو داسې زنانه هم زموږ په دې چاپېرچل کې شته دي چې نن هغوی سره د 300 نه زیات سټوډنټان یې زده کړه کوي مننه